عزیزانو دا باس استاسو په مخ کې چې الله پاک دا ټول کائنات د صرف انسان د پاره پیدا کړی که ملائک دی که ځمکې دي که اسمانونه دي که حشرات الارض دي دا ټول الله پاک د انسان د پاره پیدا کړی هغه بله خبره ده چې د بعضې څیز په فایده باندې انسان نه پوهیږي لیکن حقیقت کې هغه شی الله د انسان د مفاد لپاره پیدا کړی او د عرشی په پیدائش کې دا الله پاک یو خاص راز دی اوس هغه راز څه شی دی په دې به انسان نه پوهیږي صرف الله پې پوهیږي که ما تاسو ته تیره جمعه عرض کړی ہو چاہے وہ بزرگ ہوئی کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا یا اللہ دا عرشینا ستا کاریگری معلومی گی اس دا کارخانہ او دا کائنات دا دنیا چے دے دا بس نہ دے پیدا د دې وجنا په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود باندې قائل نه دي علماء ورته وایي چې ولی هغوی وایي لا موجوده الا هو موجود اس شی نشتا مگر صرف الله دی بیا چې علماء راټینګ کړي دي نو ورته ویلي چې تاسو قرآن نه دی ویلی کہ اللہ فرمائی کل من علیہا فان دا سچ تاسو په مخ د ځمکه ګورئ دا به فنا شي ختم بشي دا اسمانونه به فنا شي دا ځمکې به فنا شي آسمانونه او ځمکې به څنګه شي يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا یو ورځ به داسې راځي چې د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راپرېږي او هغه ورځ به دومره سخته وي چې یجعل الولدان شیبا الکان به پکې سپینګیري شي الکان به سپینګیري شي کان وعده مفعولا
الله وی دا زما وعده چې دا داسې وګڼئ لکه چې دا کار شوی. دا کار شوی. کان وعده مفعولا، دا الله دا وعده فعل کړلی شوی وګڼه. هغه ورځ ډېره نږدې ده. اقتربت الساعة وانشق القمر، دا نور دی او دا سپوږمۍ دا به ټوکړي ټوکړي. نو عزیزانو چې ارکله دی ټول کائنات مالک صرف د خدای ذات دی. صرف بیا ته څوک یې چې ته ځان ته زه ووایې؟ ته څوک یې؟ ته څه شی یې؟ تاسو به وګورئ الله دام ویلي دي چې سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. په دې ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې چا د الله د وجود تکذیب کړی او چا د خدای د قوت او د طاقت مقابله کړې وه، د هغې انجام څه شو؟ سیروا فی الارض، په دې ځمکه وګرځئ. هغه خلق چې ځان ته به څه وي لاړ. ډېره ښه نقشه د غرور متعلق حافظ صاحب راښکلې ده چې که په قدر په قیمت برلی اسمانې، که په قدر په قیمت برلی اسمانې، خودبیني مکړه د خاورو بندیوانې. ځان ته زه مه وایه، یوازې به په یو توره سوره کې سملي. که په قدر په قیمت برلی اسمانې، خودبیني مکړه د خاورو بندیوانې. عزیزانو زما دا الله فضل دی، زما کور کې ټلویزیون نشتا، ریډیو نشتا، ټلیفون نشتا. دا زما یو خپل طبیعت دی، خو زه په شوق باندې ټلویزیون کتو ته یو ورځ تللی وم. په هغه ورځ باندې چې برزنیف مړو، د روس صدر، او د روس عقیده دا ده چې هغوی د خدای د وجود منکر دي، خدای نشته. چې برزنیف مړ شو نو ما ته چا وویل چې نن بېګاله به د هغه جنازه ښیي په ټلویزیون باندې. نو زه یو کور ته لاړم او کته مې د برزنیف د جنازې تابوت یې راوچت کړی و، او د برزنیف ښځه چې وه داسې شلېدلی ګریوان په جنازه کې روانه وه او جړلې. او دا د روس څومره غټ سري چې دي دا ټول ورسره وو. نو ما نه یو سړي تپوس وکړو چې دا ضرورت څه و د دې د کتو؟ ما ضرورت دا و چې د روس صدر برزنیف
د خدای د وجود منکرو ځان ته خدای وي نو دې مې کتو چې دا دله مړ چا کړو دا چا مړ کو او بیا تابوت ته پړی ور واچول او په پړو هغه تابوت لاندې دومره جوور قبر ورته کنسته و چې په پړو باندې هغه تابوت کوس کو تاسو خیال را نن امریکای هم په ټوله دنیا د خدای دعوا کړې ده او په ټولې دنیا کې هغه ویټو پاور ځان ته امریکا وایي نن د روس انجام وګورئ چې الله پاک ته څه سپي جوړ کړي دي الله به دغسې امریکې نه هم سپي جوړوي خو یو شی دی د امریکې نه به تر اوسه وختي سپی جوړ وی خو که مسلمانان سپي ورسره ملګري نه وی مسلمانانو د امریکې دوپړی نه غږولی او د امریکې لپسټک ته نه خوشحالی دی نو اوسه پورې به وختي ته سپی جوړو او څه چې کوو دا مونږ کوو نن د هر باطل سره ملګری چې دی هغه مسلمان دی د هر کافر سره ملګری چې دی مسلمان دی ما تماشې کړي دي زه په مسلمان ملکونو کې ډېر ګرځېدلی زه درته نشم ویلی چې د هغې څه حال دی د هغې د ښځو څه حال دی د هغې د لوڼو څه حال دی زه درته نشم ویلی جدا هغه ملک دی چې بی بی هوا پکې پرته ده د آدم علیه السلام بی بی زمونږ اولنی مور دا په جده کې پرته ده زه په خپله قبر ته تللی نن د هغې جدې د سمندر په کناره باندې ورشه تماشا وکړه هغه تفریحګاه چې کومه د سمندر په غاړه جوړه ده هلته د مسلمانانو تماشا مو وکړه او د انګریزانو مو وکړه او د میمانو مو وکړه عزیزانو مسلمان خو دې له پیدا دی چې په مخ د ځمکه به دوه کاره کې یو دا چې په خپله به ښه مسلمان کېږي ښه الله چې څه ویلي دي د هغې نه به سوتر بر اخوا دېخوا نه کېږي مونږ تر هغې پورې مسلمانان یو وی پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پیښه پوه شوئ اول زه پیشو یم راپسې تاسو پیشوګان یې پیشو زبرګه ده اولیا ده یاره دا پیشو زما خو ډېره نیکه ده وګوره ډوسو کوي نه ته ورته لږه مږه وښایه چې مږه وګوري بیا د پیشو ټوپونه ګوره داسې ده که نه تاسو خپل زبرګي هغه وخت کې معلومه کوي چې کوم وخت کې واده در کې راشي د زوی واده دی بیا دې د ښځې مسلماني مو ګوره او خپله مسلماني مو ګوره نر او ښځې ټول ګډېږئ که نه بیا دا نوجوان طبقه چې ده دا خو هغه د ډم زامن دي چې په ټرک او په لارۍ کې پاس ناست دي او ګډېږي
او ډولکی د ځان سره ایښي. لاندې ماشومان دی وګوره په بازارونو کې ورته بلو پرنټونه او دمخانې کولو دي. که مونږ کې اسلام وی او مونږ کې دین وی نن به زمونږ دا حال وی. زمونږ د پاکستان صدر صاحب اعلان کړی دی چې څوک BA پاس نه وي نو هغه به الیکشن ته نشي ودرېدی. نو ټول په ټوپونو دي چې دا اوس وګوره او دا اوس وګوره. سم کار یې کړی. اوس عالم خود وایي یا د قرآن عالمي یا د لارډ میکالې د انګریز عالمي. نو چې قرآن په پاکستان کې نشته نو د انګریز خو دی پورا عالمي که نه هغه دی ودري. اوس داسې خو مه کوئ که نه زمونږ په دره کې یو ولاړو مالته څه کوې وی چې زما الیکشن لا ولاړ یم ته به وګوره چې زه په اسمبلې کې څه کم. چې بیا وخت راغی نواز شریف چې امریکې ته تلو نو ډبل بیډ یې په جاز کې اچولی نو دا ډبل بیډ خپې ده پاکولی بیا مالدار یې پکې څه کول وی چې ایمو وزیر اعظم صاحب بی بی پکې څملاستا که نه خدای دې کور لوټې لوټې که. اوس که د بیا د الیکشن اعلان وشو که نه ته به دا قوم وګورې ښځې او نر به راوځي که نه راوځي. زه یوره کېږئ خدای دې د دې نه بدتر حکومت در باندې راولي د دې نه بدتر چې ته ورته ګورې او ښځه در نه روانه کي بوځي او لور در نه روانه کي بوځي. ټول قوم داسې ورت ناست دی الیکشن په دې 50 کاله کې په الیکشنونو کې تاسو ښه ورځ ولیده بیا د سپو غوندې جاړي دا قوم که نه جاړي. یو راته وایي مولیان اعتبار که مال سم کار وشو که د اسلام ملک وی او اسلام وی شرط به دا لګېدلی وی چې کوم سړی د قرآن پاس نه وي هغه به الیکشن ته نشي ودرېدی. مسلماني ملک خدا خبره ده که څوک چې د قرآن او د حدیث پاس نه وي هغه به اسمبلي نشي جوړولی. خو چونکې دا د انګریزانو ملکونه دي او د امریکې او د برطانیې ملکونه دي بس د لارډ میکالې قانون چې چاله نه ورځي به نشي ودرېدی به ټیک ده. نو زما عزیزانو په رنګ رنګ شکل کې د الله قهرونه در باندې نازلېږي په رنګ رنګ شکل کې خو پوهېږئ نه په ځان. پیغلې جینکۍ ما په دې 50 کاله کې په خیر غوښتو نه وي لیدلې. اوس پیغلې جینکۍ په دې دوکانونو ګرځي او خیر غواړي. دومره ماشوم خپې لخپې دا ټوله شپه په دې دوکانونو ګرځي او خیر غواړي. الله خیر غوښتو ته دا قوم کېنو نور به د ځان تماشې په تاسو د خیر غوښتو په شکل کې عذاب راغی او په معتبرو د الیکشن نه په اوټ کېدو باندې د الله عذاب راغی. اوس مخکې ګوره چې څه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې دا وایي قوم ته چې ما خپل مشر جوړ کړي ما خپل مشر جوړ کړي نو هغه سره څه به کېږي ذبح بغیر سکین هغه بې تیغه حلال کړی شي بې تیغه ما خپل مشر جوړ کړي او